الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. صدق الله مولانا العظيم. دا دو کفارو یو شبره او اغا شبهه د کفارو د مکی دادا چې منګه ته دا پته ده چې ته کوم دین دی راوړی دی او کوم کتاب دی راوړی دی، دا کتاب حق دی، دا لار حق ده. خو منګه څه وکړو؟ که منګه ستا تابعداري کوو او تا سره ستا دا دین منو نو له ټولو عربو مخ موږ ته راوړي او ټول عرب به زمونږ دشمنان سازي او د هغې نتیجه به دا وي چې موږ به د حرم نه او د ځمکې د مکې نه وشړي. نو دا به موږ ته یو ډېر لوی ضرر ورسي، دې وجې نه موږ ستا سره ملګرتیا نشو کولی. نو قرآن د هغې وجې وایي چې دا شوبه دا هسې دوی ته ابلیس یو خبره په ذهنونو کې ښایسته کړې ده. کوم رب چې دوی ته امن ورکړی دی، د دې باوجود چې دوی مشرکان او کافران دي، نو آیا هغه رب به دوی له امن نه ورکوي که دوی د شرک او د کفر او د ګناهونو په ځای باندې دوی په الله باندې ایمان راوړي او په قرآن ایمان راوړي او په پیغمبر ایمان راوړي، نو د ایمان او د تقوا سره به وله امن نه ورکوي او د شرک او د کفر او د ګناهونو سره به وله امن ورکوي؟ دا خو دوی د عقل نه بهر خبره ده. چې کوم رب دوی ته امن ورکړی سره د هغې نه چې دوی مشرکان او کافران دي، بت پرست دي، نو هغه رب به دوی ته ضرور امن ورکوي کله چې دوی په الله ایمان راوړي او دوی په داسې یو شړه او غیر آباده علاقه کې آباد دي چې په هغې کې هېڅ فصل نه کېږي. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا، قرآن کې یو ځای حضرت ابراهیم وایي زه خپل بعضې بچي په داسې ایریا او علاقه کې اوسوم ربه چې هلته هېڅ شی نشته، غیر ذی زرعین، په هغې باندې آباد علاقه نه ده، فصلونه پرې نشته. خو د هغې باوجود د ابراهیم علیه السلام د هغه دعا چې الله تعالی د په دنیا کې چې په کوم ځای کې میوې کېږي، نو سهار چې د مکې بازار ته راوځې نو هغه تا ته تازه میلاوي. یجبی الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، دا زمونږ د طرفه روزي ده چې تاسو له موږ دا درکوو. دا چې سهار ته په مکه کې لمونځ وکړې که نه، په جومات کې د مسجد حرام نه علاوه په بل جومات کې، نو به دا خلک راغلی یو د پیزار ځای کې ولاړي، دا انګور خرڅوي او مڼې خرڅوي او مالټې خرڅوي او دا چغې وایي د عرب، دا چغې وایي، ټول عربي تازه شی نه به پراته وي.
حالانکه دغه یو شی هم دلته نه کېږي. دا او قرآن د هغې بېشمارې جوابونه ورته وکړو چې دا هسې باني دي. د دې اصل خبره یوازې دا نه وه، اصل خبره دا وه چې دا د دې غرب او د دې شرق لکه زمونږ دا هند، دا چین او دا ملکونه دا چې مغرب سره تجارتونه کوي او مغرب بلدي سره تجارتونه کول، د دې خلکو پر خپل منځ کې دومره جګړې او طرفګانۍ وي او د ایران په منځ کې وو دا کسرا دي دا ټولې لارې بندې کړې او کله چې یمن هغوی قبضه کړو بیا خو یې دغه لار هم بنده کړه، نو سمندري لارې بالکل په دې باندې به بندې وي. نو دا عرب چې دي نو دا به داسې یو رول به دوی ادا کوو چې دوی زبردست تجارتي کاروبار شروع شو. دلته به د دې شرق او د مشرقي خلکو نه سامانونه واخیستل او دا به په اوښانو باندې بار کړه او دا به وړل هغه مغرب ته او د مغرب ځمکې ته به یې ورسول، د مغرب نه به یې راواخیستله د مشرق ځمکې ته به یې دلته راواړول. دا تجارتونه دوی کول. نو دوی یوازې دا بانه نه ده چې موږ ور ځمکې نه خلک وشړي او د خپلو کورونو نه به مو شړي. دې لویه خبره دا ده چې زمونږ کم تجارتي مشن دی دا به چې کم دی ختم شي. حالانکه دا دونه بیکاره خلک دی چې دا یو شړه علاقه وه مکه معظمه، د الله یو بنده ابراهیم علیه السلام خپله زنانه راوسته او یو ماشوم بچی ورسره دی پوی خوري او دا دقلته دا زمزم د اوبه چې دي دلته یو ونه وه د هغه ونې لاندې پرېښوده او دا ورته الله ویلي چې دلته یې پرېږده او هغې زنانه ورته وایي چې ای سرداره ته مونږه چاته پرېږدې او ورته غږ نه کوي، بیا ورته وایي چاته هم پرېږدې او ورته غږ نه کوي. درېیم ځل باندې چې ورته ویل ته مونږ چاته پرېږدې چې ته ځې، نو هغې ویل چې تاسو الله ته پرېږدم، تا ته دا الله ویلي او دا مونږ ته الله ویلي، دا بس مونږ به خدای نه ضایع کوي چې تا ته الله ویلي. او بیا ډېر اوږده واقعات دي چې هاجره بیبي کله صفا ډېرې ته خیږي کله مروه ته خیږي او دا اواز کوي چې د خدای بندګانو که څوک یې ما سره ماشوم دی او د تندې نه رانه مري او څوک چېرته وي هېڅوک نشته، هېڅ درک نه لګي. به دا په اووم ځل باندې چې هلته راورسېده نو ګوري هلته اوبه دا خوړ دی، دا حرم بس په یو خوړ کې آباد دی. نو به دا خوړ دی په دې کې شګه راکاڼي دي ماشوم پای کې پروت دی، دا خپې والي دي یا جبریل علیه السلام راغلی وزرې والې به صوبه را روان دي. بیبي ورته کېناسته وایي چې زم زم بندې شئ بندې شئ، شګې ترې راتاوئ. نبي علیه السلام زمونږ مور هاجرې دی الله رحم وکړي شګې ترې نه وی راتاو کړی که نه دې نه به نهر سال شوی په عربو کې به چلېدلی دی زمزم نه، اوس کویې دی. نو دا چې کویې پیدا شو نو اوبه پیدا شو نو په علاقه کې مارغان پیدا شو. دا عرب چې دي ته ماء السما وي د اوبو بچي ورته وي عربو ته، دا په اوبو پسې مړه دي، دې د اوبو نه الله محرومه کړي دي، دې د اوبو نه الله تیل لګرې سایز کړي دي. نن دنیا کې لوی بریتونه تاوي بې غیرتۍ سره بریتونه تاوي ګډ بې غیرتۍ. نو دا دې ته ماء السما دغه ابني ماء السما د عربو ته د اوبو بچي وي، دا د اوبو بچي دي. نو په اوبو پسې خو دې داسې ګرځي. نو دا مارغه چېرته یو قبیله ده
هغه داسې راید به وي ورته ویو د اوبه به یې کتلې ځمکه به یې کتله واښه ګیا به یې کتله ځکه دوی به غوا اوښان او ګډې او بزې به ساتلې دا خلک وو نو دا به سړی به یې ولېږي چې ته لاړ شه نو هغه دې علاقې ته چېرته کسان رالیږي دلته دې حرم د پاسه مارغه تاویږي حرم چېرته دی هېڅ نشته داسې مارغه تاویږي هلکه چېرته اوبه دي ښه دا مارغه چې تاویږي بس راغلي بس دا چې راغلی هلته اوبه دي او زنانه ده ورسره ناست او ماشوم دی ورسره اوبه دي هغه چې بیبي که ته راکې موږ به دغه دلته راشو که ته موږ له اوبه راکې هغه چې اوبه به له درکوم خو د اوبو واک به زما وي ملکیت به زما وي او زما خوښۍ تاسو به اوبه درکوم نو هغوی به خوراک ورکوو دوی به اوبه ورکوو او بیا په هغه قبیله کې حضرت اسماعیل علیه السلام غټ شو بیا پلار به ته راته او بیا دا بیت الله شریف ساز که ورو ورو خاریه سازه شو خلک ساز شو دا الله تعالی دا ځای آباد دا د الله یو بنده راغی او دغه شړه علاقې آباده کړه او د هغې سره بیا چې د دې وجې نه د ابراهیم علیه السلام د بچو یو پورا دینی اثر په ټولو عربو باندې پورا دینی اثر چې د پیرانو په شکل به ورته کتل او بیا دې سره سره د دوی دا وه چې کله بیت الله ساز شو حرم ساز شو او کوم امن دي ته الله تعالی د هغې په وجه باندې ورکړو او دغه بیت الله عزت الله تمام عربو نه بلکې تمام دنیا په ذهنونو کې د هغې یو قدر و قیمت اچولی دا ټولې هغه خبرې وي چې دا دې څه وایي دا غلط وي چې که موږ ستا تابعداري وکړو نو موږ به د خپلې ځمکې نه خلک کړو نو وایي وقالو وایي مشرکان مکه ان اتبع الهدى کتابی شو منگا تا سره د درست لارې که چېرته د درست لارې منګه تا سره تابع شو او دا حق منګه ومنو نو معک تا سره نو تخطف نو اوبه وابنولی شو اوبه زغلولی شو منګه من ارضنا د خپلې ځمکې نه د دې ځمکې نه به هم خلک وشړي لکه چې عرب قبیلې چې با یو بل سره به جنګېدل نو چې کومه قبیله او په بله باندې زوروره شوه بیا د علاقې نه وشړل نو بیا به څه موده پس هغه نو هغوی ځان برابر کوم چې دوی به دې ځای کوم دوی به یې وشړل نو دا یو بل به یې شړل خو دوی په حرم د الله کې په امن و امان اوسېدل دې ته چا څه تعرض نه کو اولم نمکن لهم حرما آمنا آیا دیلا تمکین او قابو نه دا ورکړی منګه څه د حرم چې ځای د امن دی نو یو طرف ته امن دی یره ختمه شوې ده او بل طرف ته یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا راښکلی کېږي دوی ته میوې د هر یو شي رزقا من لدنا چې هغه خوراکي دي د جانبه زموږ نه ثمراتو نه مراد تمام د خوراک سامان دی څومره د خوراک سامان دی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر په دې کې نه پوهېږي اکثر د ناپوهو دی وکم اهلکنا من قریة ډېر هلاک کړي دوی دا وایي چې دا عرب به موږ د دې ځمکې نه وشړي زموږ تجارتي کاروبار به ختم شي موږ له چې دا کم امن راکړی دا به ختم شي دا به هر څه ختم شي دا د دې یاري نه موږ تا سره حق نه منو نو چې دا د دې خلکو نه یریږي نو دا د الله نه نه یریږي دوی پر خپل عربو کې لږ نظر نه اچوي چې څومره کلو والا چې هغوی به ډېر زیات
سوکالی مالداری امن و امان باغی ته ملاو خو چې کله به د الله د پیغمبرانو خبره اونه منله د الله دعوت به اونه مانه نو الله د هغې نه هغه علاقې خالي کړي دي او کلي ته خالي کړي دي او کنډرات پراته دي او تاسو په دې لارو باندې چې چکر لګوئ نو هغه کنډرات تاسو اینئ وکم اهلکنا من قریة ډېر هلاک کړي دي مونږه د اوسیدونکو د کلو نه داسې کله بطرت معیشتها چې معنا دا ده سرکشه شوي دوی پر خپل معیشت کې بطرت په معنا ده د حد نه تېرېدلو ته وایي چې دوی د حد نه تېر شوي پر خپله زندګۍ کې په تکبر کې او په شرارت او په بېدینۍ کې څه شو تلک مساکنهم دا تلک اشاره دک آبادی دی دک آبادی دی لم تسکم من بعدهم الا قلیل اوسیدل نشی کېدلې رست دوینا پدې کې مگر لګ آغا زبردست آبادی اشړې پرتی دي معتلی پردي دي هیڅ څوک پکې نه اوسېږي مگر چند ګنټو د پاره مسافران چې په دې لار باندې ځي نو د لږې دمې دپاره په دغه کنډراتو کې ایساري یا دغې کنډراتو ته د سیل او د سیاحت دپاره ورځي او ګوري چې الله د دې قومونو سره څه کړي کوم چې د الله دین ته سپک کتلي دي هغه قومونه الله څنګه سپک کړي نو لم تسکم من بعدهم الا قلیل معنا دا ده چې اوسېدل نشي کېدلی په هغې کې وروستو د دوی د تباهۍ نه الا قلیل مګر معمولي غوندې چې یا د غرمې دمه ده یا د شپې تېرېدل دي یا د باران نه په دغه کنډراتو کې پټېدل دي او یا د دغې سیر او سیاحت کول دي او عبرت حاصلول دي وکنا نحن الوارثین او یو منګه اصل کې وراثت وونکي لله میراث السماوات والارض د ځمکې او د اسمانونو وراثت د الله دی د دې خلکو نه څه کنډرات او ځمکې او علاقې چې پاتې شوې دا ټوله زمونږ ورثه ده الله وایي وما كان ربك مهلك القرى نه دی پروردګار ستا چې هلاکي یو کلیواله حتی یبعث فی امها رسولا حتی چې راولیږي په هغه مرکزي کلي کې یو پیغمبر لرا یتلو علیهم چې لولي په دوی باندې آیاتنا زما آیاتونه او وما كنا مهلك القرى نه یو منګه هلاکونکي کلو والا الا واهلها ظالمون مگر اعلی چې ای اوسیدونکي دوی ظلم کوونکي نو دا نه دی پروردګار ستا هلاکونکي کلو الونه نو کلی نه هلاکوي هغه کلي والا هلاکوي نو ستا پروردګار یو کلي والا نه هلاکوي چې څو پورې په هغې باندې حجت تمام کړی نه او حجت دا حتی یبعث فی امها چې راولیږي الله په مرکزي کلي کې اصل کې مرکزي کلي ته وایي چې یو کلی دی او دا نور کلي هغې ته رجوع کوي اګیستلو خرڅولو دپاره د خدمتونو او د کارونو دپاره نو دغې ته وایي د دې وجې نه مکې ته القرى وایي او یو سړی داسې وایي که نه بحرمة الشيخ الذي سن القرى وأسس البنيان محجوج في القرى داغا بودا دا رب پا عزت میں دے قسمی ابراہیم علیہ السلام یادی چی آگا پا دنیا کے دے میلمستیا سنت قائم کرے
د ابراهیم علیه السلام زمانې نه مخکې دا مسله نه وه چې ته به خپلوانو که لاړ شي او ته به ورته خوراک کې نه بس خپل خوراک به خپل ځان سره به ګرځې. دا دنیا کې د میلمستیا دا رسم چې دی او سنت چې دی دا حضرت ابراهیم یې دی بحرمت الشیخ الذي سن القرا. قرا میلمستیا ته وایي چې په کسرې سره شي. او واسس المحجوج فی ام القرى او بنیادی خیر بیت الله شریف محجوج بیت الله ته وایي حج کړی شوی. واسس المحجوج او بنیادی خیر د بیت الله شریف فی ام القرى په هغه کلی کې چې ټول کلو مور ده چې هغه مکه معظمه ده. دا مکه معظمه د تمامي دنیا د کلو لپاره مرکز دی. نو حتی یبعث فی امها رسولا حتی چې راولیږي الله پاک په هغه مرکزي کلی کې پیغمبر یتلو علیهم لولی دا پیغمبر په دوی باندې آیاتنا زمونږ آیاتونه ورته اسمانی وحید بیانای او داغي باو دی اونمنی نو بیا دی الله دې صفه حسن لري کی مړی کی. كنا مهلك القرى وما كنا مهلك القرى نیو منگا هلاک انکی کلوا لولا الا واهلها ظالمون مگر اعلی چې اوسیدون کی داغي ظالمان. چې سو پوری پیغمبر یو کلی ته نه راغلی الله په عذاب نه راوړي. چې سو پوری یو کلی ظالمان و نه سات شي آی پور په الله پاک هلاکت او تبعی نه راوړي. دې دواړو ته اشاره رااله چې الله کلو والا نه هلاکي مگر چې راوړي په مرکزی کلی کې. او دا مرکزی کلی دې لپاره وایي مرکزی بلدې لپاره وایي چې د خاري خلق د طبیعت په لحاظ سره نرمي او د خاري خلق عقلای پوي او باندو خلق چې نو دا سخزړي او دوی کې د علم او د عقل کمی نو دا د دې وجنا کم سړی چې براغه اخلاق راغونډي الکه دې کې د بدوت دغه راغلي دي د باندې چانو خو پکې راغلي دي. نو دا دغه خلکو دغه جوابو چې دا تاسو کوم خبره کوي دا بالکل غلطي خبري. په دې آیاتونو کې یو دې خبره ته اشاره شوه مظاهر قدرت الله وعلمه ورحمته وحکمته. زید ظهور د قدرت د الله د علم د الله د رحمت د الله د حکمت د الله فيما القاه في قلوب عرب المشركين الجاهلين چې اچولې والله پرونو د عرب مشرکو جاهلانو کې من تعظیم الحرم واهله چې دغه بعد حرم شریف تعظیم کو دغه اوسیدونکو تعظیم به کو او ليهيئ بذلك لسكان حرمه امنا وعيشا. او په دغه وجبانی د حرم اوسیدونکو ته یو طرف ته امن حاصلو او بل طرف ته ورته د ژوند سامان الله تعالی مهیا کړو. فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. قران وايي کړه پس دا قریشان دی عبارت کی د رب د دې کور اغازات چې دوی له خوراک ور کړی دی مال کړی دی ولګینا وامنهم من خوف او امن ور کړی دی یرینا یری ختمه کړی دی. او نمبر 2 دا من رحمت الله تعالی وعدله د خدای مهربانی او عدل داده چې الله يهلك امه من الامم الله یو جماعت د جماعتون نه هلاکي الا اذا توفروا لهلاكها شرطان حتا چې داغي د هلاکت لپاره 2 شرط پوره شي. کم یو شرط داده ان يبعث فيها رسولا يتلو عليهم آيات الله
تحمل الهدى والنور. یو دا چې د الله پیغمبر راشي او دوی ته آیاتونه لولي، هغه آیاتونه چې هغه د هدایت او د نور نه ډک دي هغه. او دویم دا چې ان یظلم اهلها، چې ظلم وکړي اوسېدونکي د کلي او هغه ظلم یې څه دی؟ د الله پیغمبرانو ته دروغ نسبت وکړي او کفر وکړي په هغه نظام او په هغه طریقه باندې چې کومه پیغمبر راوړي، او ټینګ شي په خپل کفر او په ګناهونو باندې، نو بیا پې الله عذاب راولي. او وایي چې دا جزایري دلته وایي په دې آیاتونو کې دې ته اشاره ده چې التاریخ یعید نفسه، دا تاریخ کله کله بیا سره کېږي، هغه زوړ تاریخ بیا راژوندی شي. كما يقولون فيما اعتذر به المشركون من قبول الاسلام، څنګه چې قرآن ویلي چې مشرکانو به عذر پیش کوو د قبلولو د اسلام، جی ته موږ نه خفه کېږم، موږ تا سره دا حق دی خو موږ یې منلی نشو. ولې؟ یاره جی دا زموږ تجارتونه دي، دا زموږ کاروبارونه دي، دا زموږ اثر او رسوخ دی، دا د خلکو کې زمونږ د پیرۍ او د مولاتوب چې کوم دی نو دغه دی دا د لوی چرچه ده، دا هر څه به ختم شي. وتعطیل تجارتهم، زمونږ تجارتونه به بالکل ختم شي. او نو دی وایي جزایري یعتذر به اليوم کثیر من المسئولین، وی عذر پیش کئی پا آغا تاریخ دیو راگستے دی، عذر پیش کئی ہے. نن دیر آغا خلق چی تپوسو کی چی دا سری شروع کری، لکه دیر سلمان د زوینه چی تپوسو کی دی محمد نا چی بیمان آتاس شروع کری، تالا خو ٹرمپ را گئے آغا پکیرو و تانے سوال کو او تاسو ورته سجدي کولو، ښځې ورته راویستې، بې غیرتو چا سوالګري ته ښځې راایستلي دي؟ تاسو خو د غیرت نه هم خبر نه یې. نو دا ټول په دې یره کې دي چې دا به موږ ټرمپ به موږ ساتي، او د چا نه هم ساتي؟ د غزا د مجاهدین نه هم ساتي. تاسو دې ته دا خبر یې؟ دا پیسې چې د عربو ورکړي یا دا دوبۍ والا، دا خو هغه الفاظ نشم ویلی چې دوی په کې څه پیدا شوي دي، چې دوی کې څه پیدا شوي دي. دا دغه بې غیرتي په دې پټوي چې حق پرست او غیرتي مسلمانان به راپاسي او موږ به مسلمان دي یا قیادت ته دی څه ټوري شي هلته به مو غورځوي. دا په دې یاره کې پراته دي چې موږ به دا د کفر کارونه کوو، د اسلام په لباده کې به کوو، او مشري به د مسلمانانو کوو او غلامی به د کافرانو کوو، او په دې باندې به موږ خپل شیخي وړاندې کوو. دا دوسان په دې ادای کې. نو په عطول الحدود د الله حدود معطل کړي دي. ستا 15 کاله ستا د پاکستان وشو او د اسلام په نوم باندې اساس شوی ملک دی، شریعت پکې څه شو؟ دا چا بند کړی دی؟ څوک یې بند دی؟ دا ایدای بندی را په خلو کې ګله دانې راختلي، دا نشي ویلی چې تاسو د فلسطین د مسلمانانو سره ظلم ولې کوئ؟ ناری بزان له سعودي خو د اکبر باچا لټان دي، د اکبر باچا یو باغ په پای کې لټان راجمع شوي، نو باچا ویل دی اور ته دغه ته اور کې دی، نو لټانو به یو بل ته ویلي زما دپاره به ووایي چې اور راغی، زما دپاره به ووایي چې اور راغی، یعنې دا هم نشو ویلی چې اور راغی. دا د هغه اکبر باچا لټانو باندې میسر شوی دی. او دا سکه وجار الغرب، او دوی گاونډیان شوي دي د مغرب، د امریکې او د یورپ، فی فصل الدین، په دې طرف د دین کې، عن الدوله و اباحوا کبائر الاسم، او دوی مسلمانانو حلال کړي دي لوی لوی ګناهونه، کربا
لکه سودا وشرب الخمور او سکل د شرابو د دې هغه ته ډېر تللی راغلی مې دوبۍ ته په دې کې شراب خلک داسې څکي دي که دلته چې خلک چیسکي او بالکل ازادي ده وه بالکل ازادي او سود باقاعده هلته د سود دغه دي کاروبار دی سودي کاروبار او دارنګې زنا هلته زنا ته دي ایجار وي وایي ته یو ښځې له پیسې ورکې او ته ورسره زنا کوې نو دې ته که چا ګناه لکه ایجار دی ما چې ستا د خور او مور سره سړی د ایجار کوي ته به په ډېر راځي دا ما په خپله دي ایجار او ترک الصلاة منځونه هم نه کوي حتی لا یقال عنهم انهم رجیعون دیگی واپس کیدون کی دی یا ځان له کیدون کی دی نو په یمنعهم مغوینات ويحاصرهم اقتصادیه بهر حال دا ټول دا بانی دي چې زمونږ دا هر څه بیا خرابېږي او مونږ په هر څه باندې زمونږ ختمېږي او تباهي او بربادۍ سره مونږ مخامخ کېدی شو دا یو دې زبانې نن بس کو انشاءالله به یو مخکې وایو خو مونږ څومره چې ناوخته کېږي مونږ وخت دا وخت وختي کړو او د اشاره کې څه چل دی داسې ساړه ده یا که چل دی دا خلک بس دغه یو دغه که پکې درکې نه دی دا سرور نو مونږ بیخي ویلې چې دا راپاسینې نه نو لږ تاسو وختي شي چې دا ټایم دی اتو بجو نه نیمو بجو ته کړو دا هم هلته مونږ په دغه ستړي شو بیا چې روان شو ته راشو نیمه ګنټه بیا پاتې او بیا هم څوک نه ور بهی سکون او سبا به څو نیمو بجو ته شم دوی اتو بجو له نه راځي ته څه نیمو بجو ته اول خو دې زه دا خبره کوم که نه چې دوی اتو بجو له نه راځي او ما ورته مونږ یې په ورته کوی زه بیا راځي مونږ له دوام کړي